أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. دا سورة البقرة دا او آیات نمبر دے 264. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مبربادوی صدقی خپلی بالمن پس باطنی والعزا او پس ضرر کالذی پشان دا اغا چا دے ینفقو چی خرچ کئی مالہو مال خپل ریا الناسی دا پار دا خودنی دا خلقو ولا یؤمن بالله والیوم الآخر او ایمان نلری پا اللہ و پا ورز ورستنی باندی فمثلوه مثال ددا کمثل صفوان پشان د یو کاڼي دی یو هموار کاڼي دی علیه ترابون چې وي پاغې باندې خاوره فاصوابه نو ورسیږي دغې کاڼي ته وابلون تیز باران فترکه سولدا نو پرېږدي خالی صفا لا یقدرون علی شیء قادر بنشي دیو په هیڅ شیز باندې مما د هغه عملونو نه کسبو چې دیو کړي دي والله الله پاک لا یهدي هدایت نه کوي القوم الکافرین قوم کافر تا. ربط خو معلوم ده چې د انفاق بحث چې دی نو هغه روان دی او انفاق مال خرج کول په دې صورت کې یو لویه موضوع ده د انفاق دا دی چې د الله تعالی په لار کې سړی مال خرج کړي دې ته انفاق ویو د الله په لار کې دا مال خرج کول نه دا په دوه قسمه دي یو فی سبیل الله دی فی سبیل الله دا فی سبیل الله چې راځي نو نبی علیہ السلام په خپل معنی کړله لإعلاء کلمت الله د الله د دین د اوچتولو دپاره نو فی سبیل الله کې یو جهاد دی چې په جهاد کې چې دی نو ته مال خرج کړي په دې باندې د الله تعالی دین چې دی نو اوچتېږي په جهاد سره. دویم چې دی نو مدارس دي مدرسې نه دي په دې کې په دې باندې د دین اشاعت کیږي د دین اشاعتو نو په دې کې چې ته مال خرج کړې که نه نو الله تعالی د یو په 200 درکوي یو په 200 یو په 1 لکه یو په 2 کروړه مخکې تیر شو که نو یضاعفو الله تعالی یې زیاتوي یو دا انفاق ته چې ډېر سخت ثوابونه دي او اجرونه دي او په دې مدرسې سره په مدرسه کې خرج کول نه دی یو خو د مسکین سره چې دی نو هم تعاون دی ګوره په دې مدرسه کې ډېر ګوره مسکینان دي غریبانان طالب علمان دي څه ورسره نه یو او تاسو ته پته ده وخت پکې تاسو نه تیر کړی چې چا په دې مدرسو کې وخت تیر کړی هغوی ته پته یو کله چې دی نو په مدرسه کې طالب علمانی نو کله روټۍ ختم شي وړه ختم شي نو څه نه بیا ترکاري نه یو او یا د سړي طالبي په مدرسه کې سبق وي او میلمې راشي نو بیا سړي ته پته ولګي او ډېر پکې بعضې طالبان سو به خرچي خو بعضې سره بیخي څه نه یو موږ او باجوړ کې چې دی نو سبق ویلو خورشید مولانا سره الله دې وبخي نو هلته ډېر سخت تکلیف و د هوټل نه ننګر و خو د هوټل نه به یې تیارې ډوډۍ راوړې نو هغه به چې ماښام
چا څه وخوړلې نو څه نیمې روټۍ به چې دی نو هغه مونږ سهار چیله کېښودې، هغه به هم چې دی نو بیا وچې کلکې شوې. نو بیا کله وپاتې شوې کله وپاتې نه شوې، نو بیا به طالب علمانو څه پیسې راټولې کړې، نو هغه به بیا سهار نه د دوکان نه څه کیک راوړو څه بسکټ پرې راوړه. خو داسې طالب علمان به پکې وو چې د هغوی سره به پیسې نه وي. نو مونږ به بیا د داسې طالب علمانو نه پیسې نه اخیستلې. یو طالب و پکې نو هغه د کم ځای کې و، زما نه اوس ځګیر برول دی که د کم ځای کې و، د هغې سره په جیب کې 500 روپۍ وې. او وایي ما ته مې کور والا ویل دی چې اختر له راځې نو ما له به چې دی نو بوټان راوړې، بوټان به راوړې. نو اوس په دې کې هغه که خپله خرچه کوي او که هغه کور والا لګوي، لارې ټکټ به لګوي، په لاره کې چې دی نو خوراک څښاک به پکې راځي، نو دا هر څه په دې 500 کې کېږي نه کېږي، دا ډېره ګرانه ده. نو مطلب دا شو چې د مدرسې سره تعاون کول نه دی، دا د مسکین سره هم تعاون دی، او دا په دې باندې د دین اشاعت چې دی نو هغه هم راځي، دواړه کاره پکې کېږي. او جهاد خو چې دی نو 1 نمبر دی، 2م نمبر کې چې دی نو بیا مدرسې دي، ښه د دې سره به چې دی نو تعاون. او 2م انفاق نه دی چې هغه په عام خلکو باندې دی، په عام خلکو د هغې هم اجرونه او ثوابونه ډېر زیات دي. کلي کې محله کې چې دی نو یو غریب دی مسکین دی او تا هغې له خرچه ورکړې جامې پیزار د هغې چې دی نو د وړو وریجو بندوبست وکړي، دا څومره چې دی نو لوی ثواب دی، په دې کې غټ اجرونه دي. صحابو تا ته ما ویلو د صحابو انفاق ته څوک نشي رسېدلی. نبي علیه السلام کله هجرت کولو که نه هجرت و، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه والا 2 اوښې چې دی نو راوستلې، وایي ای د الله رسوله، وایي دا یوه ستا شوه او دا یوه زما شوه، وایي دا ما ساتلي. نبي علیه السلام ورته وایي نه، وایي دا به نه زه په پیسو باندې اخلمه، دا د دې اوښې قیمت به زه در کومه، زه د الله دپاره کورم پرېږدمه، خو په دې لار کې چې دی نو څه راځي نو هغه خرچم چې دی نو خپله خرچه کومه، خپله خرچه باندې کوم. نن سبا چاته ووایه د الله دپاره کور پرېږده، د الله دپاره به خرچه کې، دې ته چې دی نو څوک نه دی تیار. د الله دپاره کور پرېښودل او خرچه کول، ښه دا نبي علیه السلام هم کړلي او صحابو هم کړلي. نبي علیه السلام چې بیا په دې آخر وخت کې چې دی نو بیمار شو که نه، او صحابه راغلي او د منبر خواته چې دی نو ناست دي او جاړي، نو چا نبي علیه السلام ته وویل وایي صحابه راغلي او جاړي منبر خواته ناست دي. نو نبي علیه السلام وویله وایي په ما باندې اوبه چې دی نو راواچوئ، اوبه، او چې زه چې دی نو لاړ شم. نبی علیہ السلام را روان شو، یو لاس یې په علي رضی الله تعالی عنه ورچیلی دی او بل لاس یې په عباس رضی الله تعالی عنه ورچیلی دی، او دا خپې په ځان پسې راکاږي، دا خپې یې دایره جوړی و. نو راوستلی شو، په منبر باندې کېناستلی شو، کېنولی شو. نبی علیہ السلام صحابو ته وویله و یو سړی و او الله تعالی وله چې دی نو د دنیا او د آخرت اختیار ورکړی و، د دنیا او د آخرت اختیار یې ورکړی و، نو هغه چې دی نو آخرت چې دی نو غوره کو، آخرت یې غوره کو. نبي علیہ السلام چې دا خبره کوله نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جړله. د بخاري حدیث دی د ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه نه، وایي مونږ حیران شو چې د ابوبکر صدیق ولې جاړي، په دې کې د جړا څه خبره ده. وایي بیا مونږ وروسته پوه شو چې نبي علیہ السلام چې دا خبره کوله نو دا یې ځان یادوه، و یو سړی دی که نبي علیہ السلام داسې ویل وی چې زه یمه نو صحابو به چې دی نو څه حال وی، صحابو څومره چې دی نو مینه وه د نبي علیہ السلام سره. نو نبي علیہ السلام داسې وویله یو سړی و الله تعالی وله چې دی نو اختیار ورکړی و چې دنیا غوره کړي او که آخرت، نو هغې آخرت غوره کړو.
نو بیا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ وایي ابو بکر چې دی نو په مونږ کې د ټولو نه زیات عالم و، په مونږ کې ټولو نه زیات عالم و. ابو بکر صدیق په دې باندې پوه شو چې نبی علیہ السلام چې دی نو ځان یادوي. او بیا نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق ته وویله چې ته مه جاړه او زه د ابوبکر صدیق احسانات نشم پوره کولی. ما د هر چا د احسان بدله ورګرځوله، خو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د احساناتو د ښو بدله چې دی نو ما نه ده ورګرځول. او چې هجرت یې کولو که نه نو هر څه د ځان سره راغوستی و. د تبوک په موقع باندې خو د کور ټول سامان راغوستی و راوړی و، څه نه و پرېښي. نبی علیہ السلام ته تپوس کوي څه دې پرېښوده؟ وایي بس د الله او د رسول مینه مې چې دی نو پرېښې ده. انفاق دې ته وایو چې په کور کې هېڅ شی نه و پرېښی، جارګوی پورې او راوړو ډېرې چې دی نو هغه ودرولو. انفاق دې ته وایو. او په هجرت کې چې ابوبکر صدیق لاړو نو ابوبکر صدیق پلار ابو قحافه نه دی، په سترګو باندې ړوند شوی دی او کمزوری شوی دی. نو اسما ته وایي د ابوبکر صدیق لور ده، وایي پلار دې چې دی نو څه پرېښي دي او که نه دي پرېښي، هر څه یې وړه. نو هغې وله په ګوتۍ کې څه کمرې واچېدلې او راوړې او وایي دا چې دی نو دا یې پرېښي دي. هغې پې لاس ووهلو، وایي ښه. حالان کې ابوبکر صدیق هېڅ نه و پرېښي چې په لاره باندې چې دی نو دا خرچه زه وکړم، نبي علیہ السلام خدمت وکړم. نو دا داسې خلک و ښه چې انفاق یې چې دی نو کولو. علي ابن حسین زین العابدین د حسین رضی الله تعالی عنہ بچی دی. علي ابن حسین ورته وایي، زین العابدین ورته ځکه وایي چې ښایسته عبادت ګزار و. د ورځې به چې دی نو 1000 رکاته نفل کوله، 1000 رکاته. او په کربلا کې چې جنگ وشو نو دا د 2 کالو دا ماشوم، 2 کالو ثم دې مخې ته چې دی نو څنګه منظر چې دی نو پیش شوی دی چې هر څه چې دی نو ختم شو. پلار یې چې دی نو هغه شهید کړی شو، دا 2 کالو ماشوم و. نو دې ته ښایسته عبادت ګزار ځکه وایو چې دې به 1000 رکات نفل کوله او صرف نفلونو تندر نه و چې کله وفات شو د 50 کورونو خرچې چلوله، 50 کورونو. داسې خلک و ښه انفاق. نو په دې کې انفاق کې به ډېر شی خبرې چې دی نو هغه به راځي، خو دا الله تعالی حکم دی. نو اوس په دې آیات کې الله تعالی فرمایي چې کله صدقه کوئ نو په صدقې پسې زباتنه او ضرر دا مه ورپسې کوئ، دا یې چې دی نو بربادوي، دا یې څه کوي؟ دا یې بربادوي. لکه څنګه چې په یو کاڼي باندې خاوره پرته وي او په هغې ته چې دی نو تیز باران ورسیږي نو دا خاوره چې دی نو د دې کاڼي نه چې دی نو څنګه صفا کړي، نو دغه شان د ریاکار سړي او چې زباتنه کوي او ضرر ورکوي نو دغه شانته کې د هغې مثال دی. د انفاق مثالونه ذکر کېږي چې سړی خرچه کوي، انفاق کوي او په هغې کې زباتنه او ضرر ورکوي، د دې سړي مثال د ریاکار سړي په شان دی. او د ریاکار مثال چې دی نو بیا د یو کاڼي دی، په هغه کاڼي د پاسه خاوره پرته ده او په هغه خاورې ته چې دی نو تیز باران ورسېږي هغه کاڼي ته، نو څنګه چې دا کاڼی دا تیز باران صفا کي ته پې لاس راکاږي چې دوړم پې نه یو، نو په قیامت کې به دا ریاکار سړی د دې خپلو اعمالو نه چې دی نو دغه شانتې کې صفایي، هېڅ به ورته نه میلاویږي، هېڅ. نو دا مثال ذکر کېږي. نو الله تعالی وایي صدقه کوئ خو زباتنې او ضرر پکې چې دی نو مه کوئ. لکه سړي جومات جوړ کو دا یو ښه کار وکړو، خو اوس په جومات کې چې دی نو هغه بدماشي کوي او ځان پکې چې دی نو لوی لوی ګڼي او خلک پکې بې عزته کوي، نو دې د خپل عمل چې دی نو په سین باندې چې دی نو ویوړو. جومات دې جوړ کړی دی، ښه کار دې کړی دی، صدقه دې کړله، انفاق دې کړی دی، اوس خو د خپل عمل مه بربادوه چې ته پې راځې او نیغ نیغ پکې کېږي او چاته وایي چې ته به اذان نه وې
او چاته وایي چې ته پکې نه پرېږدم او څوک پکې بې عزته کې، نو دا سړی نه دا خر دی، خرو دا بیوقوف دی، د دې نه د عقل په دې پوندو باندې چې دی نو وتی دی، دا په دې هم نه پوهېږي چې زه د خپل عمل بربادوم. د دې نه به سړی چې دی نو ځان ساتي. ښه یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو، ما او تا ته وایي ښه ایمان والا، سړو ته وایي، ښځو ته وایو، ایمان والو ته وایو، ای ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، مه بربادویو صدقې خپلې، بالمن پس باطنې، والعذا او پس ضرر باندې. دا مخکې آیات کې هم تیر شو چې الله تعالی ویلو چې انفاق کویو نو بیا پسې من او عذا مور پسې کویو، د دې نه چې دی نو ځان وساتئ. نو من چې دی نو هغه دوه قسمه دی، تا ته ما ویلو چې یو من دا دی چې ته چاته مخامخ وې چې هلکه ما سره په دې وخت کې دا ښه کړلي، دومره پیسې مې درکړلې، دا پیسې مې درکړلې، مخامخ یې ورته ووې. او دویم من دا دی چې ته ورته مخامخ ونه وې، د بل چا په ذریعه باندې بل چا ته ووې چې هلکه ما د دې سړي سره دومره ښه کړلې، دې له مې دومره پیسې ورکړلې، او چې د دې خبرې نه هغه سړی خبر شي نو پې خفه کېږي، نو دام چې دی نو من دی، دا زباته نه ده، دا به نه کې. او عزه خو دا ده چې چاته په مخامخ وې، تکلیف دی چې دی نو ورسولو، ضرر دی ورسولو، چاته ووې زما دا خدمت وکتله، ما پیسې درکړلې، ورشه د شوتلو یو پنډ راوړه، دا سامان چې دی نو راوچت کا، دا ته ضرر ورکې. چې انفاق دې وکړو نو بیا به پکې دا کارونه نه کې، د دې کارونه نه به چې دی نو ځان ساتي. دا من حرام دی، عزا حرام ده، الله تعالی حرام کړله. او ولې چې دی نو حرام کړله الله تعالی؟ نو دا من صفت نه دی، دا د الله تعالی دی، المنان. الله تعالی څه دی؟ المنان. الله تعالی بس باته نه کوي، الله تعالی به احسان کوي، دا د انسان صفت نه دی، انسان به د دې نه چې دی نو ځان ساتي. نعمت الله تعالی در باندې کړی دی که نه، نعمت دا پیسې مال الله در کړی دی، نو ته پکې اوس ولې ثبات نه او ضرر ورکې؟ او دویم دا ده چې تا دا الله تعالی ځکه حرام کړی دی چې دا تا ورکو چاله 10 روپۍ دې ورکړي، نو په دې خو تا ته اجر ملاو شو، نو اوس پکې ته ثباتن او ضرر ولې ورکې؟ نو تا چې ثباتن او ضرر ورکې نو دا خپل اجر او ثواب نه دی، دا برباده. او دریم دا ده چې ته په من سره چې دی نو خلک ذلیله کې، خلک به نه ذلیله کې، مخلوق ته خلکو ته وایې ما رسه دا کړلي او دا کړلي، سړی بې عزته کې، ذلیله کې، دا به نه کې. څلورم دا دی چې ځکه الله حرام کړی دی چې دا دې کې تکبر دی، تکبر ته سړي ته بار بار وایو سړی بې عزته کې، سړی ذلیله کې، نو په تا کې تکبر دی، نو دا ځکه الله تعالی حرام کړی دی. د من نه به سړی ځان ساتي. علما ویلي دي چې څوک در سره ښه وکړي هغه یادوه، څوک در سره نیکي وکړي هغه یادوه، خو ته چې چا سره وکړي نو دا وپټې، دا به نه ښکاره کې، د دې نه به ځان ساتي. د خلکو هغه چې دی نو یادوه، خو خپله نیکي نه ده، تا چې چا سره کړي دا پټوه. ښه جي مه باطلوئ صدقې خپلې بالمن پس باطنې والعذا او په ضرر باندې. ضرر دا دی تا ته ما ویلو سړی ته وایې دا کار وکړه، دا خدمت وکړه او دا سامان راوچت کا. کلذي په شان د هغه کس دی دا صدقې چې باطلیږي په من او په عذا سره، ينفقو چې خرج کوي ماله مال خپل، رعاء الناس د پاره د ښودنې د خلکو. څوک چې خرج کوي اوس باطنه او ضرر پکې ورکوي، الله وایي د دې مثال د هغه سړي دی چې مال خرج کوي رعاء الناس د پاره د ښودنې د خلکو، د ریاکار. ریاکار چې مال خرج کوي که نه نو د هغې مقصد د الله رضا ګورې نه یو، مقصد یې څه یو؟ مقصد یې چې نو مخلوق راضي کولی، مخلوقو. او یا چې کم سړی صدقه کوي او من او باطن او ضرر ورکوي
د دې مثال په شان د ریاکار دی. د ریاکار مقصد د الله رضا نه وي، نو کم سړی چې ثباتن او ضرور کوي نو د دې سړي هم د الله رضا چې دی نو مقصد نه یو. ولا یؤمنو ایمان نه لري بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ وروستنۍ باندې. د دې که مؤمن مسلمان دی او دا کار کوي نو ایمان یې کمزوری شوی دی، کافر نه دی. ایمان چې دی نو کمزوری شوی دی چې ریاکاري ده پکې. او ریاکاری نه د معمولی ریاکاری، ان یسیر الریاء شرکون. نبی علیہ السلام وایي معمولی غونتې کې ریا نه ده، دا شرک دی، شرک خفي دی، دومره خطرناک شی دی شرک خفي. د دې نه به چې دی نو سخت ځان ساتي. او حدیث کې راځي من صلی یرای فقد اشرک، چا چې ریاکاري دپاره مونځ وکړو نو دی شرک وکړو. لکه سړی پټ ځای کې مونځ کوي نو زر زر کوي، او چې کله خلک دې ته ګوري نو بیا په قلاره قلاره مونځ کوي، نو دې په دې عمل کې دا نور خلک شریک کړه، دا عمل د نور خلکو دپاره وکړو، ریاکاري د دکلاوه ده. من صام یرای فقد اشرک، چا چې ریاکارۍ دپاره روژه ونیوله نو دې شرک وکړو، شرک اصغر. الحمدلله. نو روژه دې نیوله نفلي روژه ده، او ته چې دی نو خلکو ته وسوې زه روژې نیسم او خلکو ته بیانې، مقصد د ریاکاري ده. او ومن تصدق یرای فقد اشرک، چا چې صدقه ورکړه د دکلاوې دپاره ریاکارۍ دپاره نو دیم چې دی نو شرک وکړو. د دې نه به سړی چې دی نو هغه ځان ساتي. او بل حدیث کې راځي، دا مسلم حدیث دی، ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. درې کسان دی الله تعالی ورسره خبرې نه کوي د رحمت، نه به ورته ګوري، نه به چې دی نو پاکوي د ګناهونو نه. ډېر خطرناک حدیث دی، ډېر د یری حدیث دی. د الله تعالی چا سره خبرې نه کول او چاته په نظر رحمت باندې نه کتل او نه څوک پاکول، دا غټ عذاب دی. ګوره ولهم عذاب علیم، د دوی دپاره غټ عذاب دی. درې کسان څوک دي؟ المبسل، المسبل، هغه کس چې هغه خپله دا کپړه د پړکو د لاندې چې دی نو راکاږي، دا پړکې چې دی نو پټي او په ځان پسې دا پنسي چې دی نو راکاږي. نو دا ډېر لوی ګناه دی. مونږ ته معمولي ښکاري، مونږ ته معمولي ښکاري ګوره پنسي ښکته ساتل، او دا ډېر لوی غټ ګناه دی. سړی به چې دی نو پنسي اوچتوي او زنانه چې دی نو هغه به دا پړکي چې دی نو پټوي، دا ټوله خپه به پټوي او سړي پړکي به چې دی نو هغه به ښکاروي. اوس خو دا خلک سره ګناه هم نه ګڼي. ګوره داسې وخت راغی خلکو دا اوږدو دا مخوکو دا بوټان یې پخپو کړي او دا پنسې یې پسې ښکته چې دی نو ورچیلي. د دې نه ځان ساتل پکار دی. او دویم چې دی نو هغه څه شی دی؟ والمنان، منان چې اثباته نه کوي، خلکو سره ښه کوي او بیا اثباتي، نو دا سړی تباه او برباد دی. ګوره دې ته چې دی نو هېڅ نه میلاویږي، اثباته نه او ضرر به نه ورکوي. او دریم والمنفق سلعته بالحلف الکاذب، یو سړی دی سودا خرڅوي او قسمونه خوري، په دروغ قسمونه خوري. نو قسم ته پکې څه ضرورت دی؟ رښتیا وایه په کاروبار کې، په تجارت کې، الله تعالی به پکې برکت اچوي. د دوکې نه، د خیانت نه، د قسمونو نه چې دی نو ځان ساتي. ته په قسم باندې په دوکه باندې پیسې ډېرې وګټې، خو څه برکت به پکې ګورې نه یو، په بل طرف به راباندې ځي، حیران او پریشان به یې، زړه به دې چې دی نو هغه به دې هغې ته به چې دی نو سکون او راحت نه وي. ګورې داسې کار کوه که نه چې دا ضمیر نه دی، دا دی بلکل صفا یو شی دی ملامته کوي نه، کله ناکله دا ضمیر نه دی، دا دماغ خلکو ته وایي دا کار ټیک نه دی، نه مه کوه، د دې نه ځان ساته. دا ضمیر خلکو ته وایي، خو د خلکو ځینې خلکو چې دی نو ضمیر چې دی نو هغه مړي، هغې سره به څه کوې؟ نو دا درې کسان دي ښه د دې نه بچي دي. او بل حدیث کې راځي ریاکار په باره کې چې د دریو کسانو چې دی نو فیصله ټول ناول به په قیامت په ورځ باندې کېږي، چې په هغې کې یو شهید دی،
یو عالم دی او قاری دی او بل سخي سړی دی. دا درې واړه کسان به الله تعالی جهنم ته اچوي. الله تعالی به سخي سړی ته وایي څه دې راوړلي؟ نو سړی به وایي چې الله مال دې راکړی و او د ورځې او د شپې مې چې دی نو خرج کولو. الله به ورته وایي چې دروغ وایې. الله تعالی خو د زړونو نه خبر دی، د نیتونو نه خبر دی. الله به ورته وایي تا د دې دپاره کوله چې خلک ما ته سخي ووایي، خلک زما عزت وکړي، خلک زما شهرت وشي، زه په خلکو کې چې دی نو غټ سړی ښکاره شمه. ستا نیت دا و، فرشتو ته به وایي چې راکاږئ. دغه شانته کې شهید و چې د هغې نیت خراب وي، دغه شانته کې عالم و قاري چې د هغې نیت خراب وي، دا به جهنم ته ټول نه مخکې دا ورچوي. او د ریاکارۍ نه بچ کېږو په څه باندې؟ د ریاکارۍ نه بچ قوت الایمان پکار دی، مضبوط ایمان. چې څومره مضبوط ایمان یې که نه په دې زړه کې د الله عظمت پروت وي، دا سړی د ریاکارۍ نه بچ کېدی شي. او چې کله په دې زړه کې د خلکو عظمت پروت و، لویي پرته وه، چې خلکو ته چې د مخلوق خلکو ته غټ شي ښکارېدو، نو دا الله تعالی عظمت پکې نه و، نو دا بیا ریاکاري به کېږي. مخلوق نه دی، دا به کم ګڼي، کمزوری به ګڼي، دا ماله هېڅ نشي راکولی. الله عظمت په چې دی نو په زړه کې ساتي. الله عظمت، مخلوق عظمت په زړه نه وکاږي. او دویم پکې چې دی نو دا دی چې محبت الله، چې په زړه کې د الله سره محبت یو، مینه یو، مینه محبت. چا د الله سره مینه یې که نه نو هغه بیا ریاکاري او دګلاوه چې دی نو د هغې نه صادرېږي. چا په زړه کې د الله سره مینه محبت وي. او دریم دا دی چې ایمان بالآخره مضبوط وي، په آخرت باندې مضبوط چې دی نو ایمان وي. یار سړی دا ووایي چې یاره زموږ اعمال خو ډېر کمزوري دي، دا اعمال موږ په آخرت کې څنګه بچ کولی شي؟ راشئ چې آخرت باندې چې دی نو ایمان مضبوط کړو، چې ښایسته اعمال وکړو. نو دا سړی به چې دی نو د ریاکارۍ نه او د دګلاوي نه بچ. اخلاص پیدا کول، اخلاص او ریاکاري د یو بل ضد دی، ضد. اخلاص پیدا کول او ریاکارۍ نه ځان ساتل، دا هله کېږي چې مضبوط ایمان وي. په دې آیات کې ورته هم اشاره شو ده، دا کار ځکه کوي ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، چې نه په الله ایمان شته او نه په آخرت شته. نو ته په الله باندې مضبوط ایمان ساتي او په آخرت باندې د ریاکارۍ نه بیا بچ کېږي. په مثلو پس مثال ده دا که مثلې صفوان په شان د هغه هموار کاڼي دی، د یو ګټ دی، علیه چې په هغې باندې ترابون خاوره. یو سړی دی چې هغه ځمکې له چې دی نو مقصد د دې دا دی چې اثباتنه او ضرر نه ځان بچ کول، د دې مثال او د ریاکارۍ دی. تشبیه مرکب ده چې یو سړی دی هغه په ځمکه کې تخم کري، یو ځای ته لاړو، یو خټ دی، یو ګټ دی، په هغه ګټ باندې چې دی نو د پاسه خاوره راغله، خاوره. او دې سړي وکتله چې دا خو ډېره ښایسته چې دی نو مټه خاوره ده، او دا خو چې دی نو بلکل تخم له چې دی نو برابر ده، او دی په هغې کې چې دی نو تخم چې دی نو هغه وکري. چې وکري په دې کې چې دی نو باران شي، د باران سره چې سره نه د دې هغه تخم پاتې شي او نه هغه خاوره چې دی نو په هغه ګټ باندې پاتې شي، داسې صفا شي چې بلکل چې دی نو لاس پې ووهي نو خاوره پسې هم نه نښلي. نو دغه شانتې کې ریاکار سړی نه دی چې آخرت ته چې دی نو ورمخې ته شي، د الله مخې ته ورشي، د دې اعمالو نه به داسې صفایي لکه د ګډ چې څنګه د باران په وجه باندې د خاورې نه صفا شو، داسې به سړی دا دې صدقو د انفاق چې کړی دی نو دا به دغه شانتې کې د هغې نه صفایي، هېڅ اجر او ثواب به ورسره نه وي. فاصابه وابل او ورسېږي دې ته تیز باران، فترکه صله نو پرېږدي دې لره صفا بلکل خالی. وابل هغه تیز باران ته وایي، مطر شدید، تیز باران، غټ باران. لا یقدرون علی شیء، قادر به نشي دی په هیڅ شیز باندې، یعنی د دې صدقو د دې انفاق چې کړی دی د دې هغه په هغه ثوابونو اجرونو باندې چې دی نو قادر به نشي مما د هغه څه نه کسبو چې دوی کړي دي. والله الله پاک لا یهدي القوم الکافرین، هدایت نه کوي قوم کافر ته. بس دی. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، مه بربادوئ صدقې خپلې بالمن
په ازباتنې سره والاذا او په ضرر سره کلذي پشان د هغه چا دی ينفقو چې خرج کوي ماله مال خپل ریا الناس د پاره د ښودنې د خلکو ولا یؤمن بالله والیوم الاخر ایمان نه لري په الله او په ورځ وروستنۍ په مثلهو پس مثال دا که مثل صفوان پشان د هغه هموار ګډ دی د هغه کاڼی دی علیه ترابون چې په هغې باندې خاورئ فاصوابه وابل نو ورسېږي هغې د تیز باران وترکه صلا نو پرېږدي دې لره صفا لا یقدرون علی شیء قادر به نشي دیو په هیڅ چیز باندې د ثواب او د اجر نه مما د هغه عملونو نه کسبو چې دیو کړلي والله پاک لا یهدي القوم الکافرین هدایت نه کوي قوم کافر ته وایي